دواړو جهانو سردار مبارک په خپله باندې قبر ته ورکوشو. ابوبکر ولاړ دی، عمر ولاړ دی. ای زما صحابو د عبدالله د ادب خیالو ساتئ ګورې، د عبدالله احترام وکئ ګورې. عبدالله مال راښکته کې، زه به یې په خپلو لاسو باندې قبر کې ږدمه، زه به یې سپارمه. امام الانبیا عبدالله په قبر کې په خپله باندې کېښود. دا ولې؟ دا د الله د مینې لیونی و، د الله لیونی و، د الله دپاره بربنډ د کور نه راوتی دی. الله څوک کړل ورسره چې کله دفن شو، اوس د دواړو جهانو سردار مبارک څه کوي؟ سا د رسول الله مبارک په غیږ کې خیجه، کفن د امام الانبیا صادر ورته کفن، د آخرت جامه د رسول الله مبارک کفن. او چې کوم انسان په کوم شي کې کفن شو چې د قبر نه پاسي، الله بوته بیا اگر چې خلک به بربند پاسي خو جامه به هغوی دغه صادر به د عبدالله نه توي. رسول الله مبارک په خپله په قبر کې کېښود چې دفن شو. امام الانبیا الله ته لاس اوچت که، ای زما کریم ربه، عبدالله ستا په مینه کې کور پرېښی دی، الله تی غشتی دی او ستا رسول الله غشتی دی. الله زه د عبدالله نه راضي یم، الله چې زه ترې راضي یم ته ترې پروردګاره راضي شه. عمر فاروق رضی الله عنه وی ارمان چې نن د عبدالله په ځای باندې زه وی، نن د امام الانبیا صادر زما کفن وی، نن امام الانبیا په قبر کې ځای ښودی وی، نن امام الانبیا الله ته لاس اوچت کړی و، زه د عمر نه راضي یم، الله ته ترې راضي شه. داسې طمعه عبدالله ته میلو شو چې دا به بل چا ته میلو نشي. د الله چې چا سره چا پړه کې د الله مینه